ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک مې ولیدو چې ډېر اوږده سجده وکړه، ډېر وخت نه پیغمبر علیه السلام په سجده باندې پروت، دومره اوږده سجده وه چې ما وی جوړې د پیغمبر علیه السلام روح مبارک پرواز کړی دی. داسې معلومیږي چې پیغمبر علیه السلام جوړې وفات شوی دی په سجده کې، بالکل حرکت نه کوي، خوځي نه او د سجدې نه راپاسیم نه. نو ما سره فکر پیدا شو چې اسنه پیغمبر علیه السلام وفات شوی، نو ما د هغه مبارک د خپې مبارکې ګوته لږه غونتې وخوځوله، نو پیغمبر علیه السلام خپل خپې مبارکې ته حرکت ورکو. زه پوه شم چې هغه مبارک حیات دی، وفات شوی نه دی. او پیغمبر علیه السلام په دعا کې په سجده کې دعا کوله، اعوذ بعفوک من عقابک وبرضاک من سخطک لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. پروردگارا ستا د عفو په ذریعه باندې ستا د عذاب نه پناه غواړم، ستا د عفو په ذریعه ستا د عذاب نه پناه غواړم، او ستا د رضا په ذریعه ستا د غصې نه پناه غواړم. او پروردگار زاغه سي تعریف او ثنا ستا نشم کوله، څنګه ثنا چې تا خپل د خپل ځان فرمایلی ده. خدای تا د خپل ځان تعریف په خپل باندې کړی په بهترینه طریقه، هغه سي مونږ نشو کوله. نو دغه کلمات پیغمبر علیه السلام په سجده کې وی، د الله تعالی غرضه غوښته، د الله تعالی د طرف نه عفو، د هغې سوال کولو، او د عذاب نه او د ناراضګۍ د غصې نه پناه غوښته چې خدای ته مونږ باندې خپل فضل وکړي، رضا خپله مناسب کړي، عفو راته وکړي، او د خپلې غصې نه او د خپلې ناراضګۍ نه پروردګاره ته مونږ وساتي. دغه دعا کوله په سجده کې. بیا چې کله د لمونځ نه پیغمبر علیه السلام مبارک فارغ شو، نو وی ما ته ووی اتدرین ای لیلة هذه، تا ته پته شته چې دا نن کومه شپه ده؟ ما ورته وی الله ورسوله اعلم، الله تعالی او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم پوهیږي، ما ته خو پته نشته. پیغمبر علیہ السلام فرمایل هذه لیلة النصف من شعبان، دا شعبان 15 شپه ده، د شعبان 15 شپه ده. نو په دغه شپه باندې پیغمبر علیہ السلام دومره اوږده سجده وکړه، دومره اوږده چې ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها هغې فرمایل چې ما خیال وکړو جوړې پیغمبر علیہ السلام وفات شوی دی. نو دغه شپه لیلة النصف من شعبان، د موجوده میاشتې د شعبان چې دی، د دې چې کله هغه وخت کې 15 شپه وه، نو دغه اوږدې اوږدې سجدې پیغمبر علیه السلام فرمایلې وې.